تباہ و برباد کو دا هسپتال تر دې پورې چې پروفیسران هم پکې جیلی نو چې په کوم ځای کې تا له ډاکټر جوړېدو دپاره پروفیسر هم هغه جیلی چټ سره کېناستولی شي کوم ځای کې چې تا ته کلاس 4 باندې برتی شي او هغه 18 او 17 ګریډ ته ورسي کوم ځای کې چې داسې خلق هم برتی وي چې هغه هسپتال ته ډیوټی له نه راځي او ډیوټي نه کوي او تنخواګانې علي کوم ځای کې چې سار او ماښام صرف دا کیږي چې دی هلته کېنه او دی دلته کېنه هلته به د سړي علاج څه کېږي هلته خو بیا په هغه هسپتال کې مالوچ نه وي هغه هسپتال کې به سپیرټ منوخار کې که څه ترقي راغلې ده نو هغه دغه ترقي چې څه میاشتې پس ته دا ټوپی په سر کا او ته دا ټوپی په سر کا صرف ټوپو بدلولو دپاره نوخار دغه عزت ولا ورکولی شي ګرانو کتونکو موږ به خبره کوو د قاضي میډیکل کمپلیکس قاضي میډیکل کمپلیکس کې 13 ورځ چې موږ څنګه ووی چې هلته نه هم موږ ته خبرونه راځي د قیمتي آلات هغه غیب دي د واډونو ابتر حالت دی د صفایي صورتحال بدتر دی تر دې پورې چې د هسپتال ګملې خلکو وړي دي د هسپتال ګاډې هغه د هغه خلکو په تحویل کې دی چې هغه د هسپتال نظام چلولو دپاره نگرانی دپاره څوکیداران مقرر شوي وو چې د نظام صحیح وي دقسې د هسپتال د وخو ګراس کټر چې ورته کوم وایي چې چمن صفا کوي هغه هم چا کور ته وړی دی لوټ تالان دی په هسپتال باندې هغه هسپتال چې دا تدریسي هسپتال دی او د خیبر پښتونخوا په غټو هسپتالونو کې شمیر کیږي او دا هسپتال دې دپاره جوړ شوی او دا داسې هسپتال دی چې څنګه شیرپا او الارچ هسپتال دی تاسو به لیدلي چې هلته چېرته داسې حالت او داسې صورتحال یاره تباہ و برباد کو دا هسپتال تر دې پورې چې پروفیسران هم پکې جیلی راوتی دي نو چې په کوم ځای کې تا له ډاکټر جوړېدو دپاره پروفیسر هم هغه جیلی چټ سره کېناستولی شي کوم ځای کې چې تا ته کلاس 4 باندې برتی شي او هغه 18 او 17 ګریډ ته ورسي کوم ځای کې چې داسې خلق هم برتی وي چې هغه هسپتال ته ډیوټی له نه راځي او ډیوټي نه کوي او تنخواګانې علي کوم ځای کې چې سار او ماښام صرف دا کیږي چې دی هلته کېنه او دی دلته کېنه هلته به د سړي علاج څه کېږي هلته خو بیا په هغه هسپتال کې مالوچ نه وي هغه هسپتال کې به سپیرټ نه وي هغه هسپتال کې به بینډیج د پټی نه وي هغه هسپتال کې به پایوډین نه وي هغه هسپتال کې به ټیشو پیپر نه وي هغه هسپتال کې به سرنج نه وي هغه هسپتال کې به ډریپ سیټ نه وي هغه هسپتال کې به ډیسپرین او پیراسیټامال او فلایجل ګولۍ نه وي هغه هسپتال کې خو بیا عام ویکسین او دا چې کوم ړومبی سړی ننوځي او ډیکسلا چې ته هایډروکارټیسون انجکشن ورته وایي نو هغه انجکشن یې به هم ني ځکه چې هلته خو به صرف هم دا کار کېږي چې ته هلته کېنه او دی دلته کېنه د هغه واټ ته ولېږه او دی دلته واټ ته ولېږه نو هغه هسپتال کې بیا صرف هم دا کېږي چې بار نه مریض لاړ شي نو ورته به وایي مردان میډیکل کمپلیکس ته یې رسوه او یا یې پېښور الارچ ته رسوه نو دا هسپتال عملا صرف دې دپاره جوړ دی چې مریض هلته ورسوه مریض دلته ورسوه نو دغه کار خو په بو هسپتال کې هم کېدو دغه کار خو په دې نورو هسپتالونو کې هم کېدل او هغه خو به هسې هم پېښور هسپتال ته تلو نو ډیر بدترین حالت شروع دی او نوخار خلقو لکه که څه سهولت ورکړی شوی دی د تېرو څه وخت کې زه ګورم نوخار کې که څه ترقي راغلې ده نو هغه دغه ترقي چې څه میاشتې پس ته دا ټوپی په سر کا او ته دا ټوپی په سر کا صرف ټوپو بدلولو دپاره نوخار دغه عزت ولا ورکولی شي چې څه وخت پس هغه راړي او د ربر ټوپی دی بس ورته پسری را پسری او دا په هر سر راتلونکي ټوپی وي نو د نوخار مشرانو له راویښېدل پکار دي او د دې هسپتال دا چې اربونه روپۍ د هسپتال له راغلي د دې وسیع تر تحقیقات پکار دي او دا د قوم مخې ته راوړنه پکار دي چې د هسپتال له ده تر اوسه پورې څومره پیسې راغلي دي څنګه لګېدلي دي د چا په حکمونو او د چا په هدایاتو باندې لګېدلي دي یاره دا هسپتال د عوامو سهولت دپاره جوړ دی دا هسپتال دا بنیادی چې کم سهولیات دي د شهري دا هغه سهولیات دي چې صحت
هغې کې یو بنیادي طبي سهولت دی نو چې هغې کې مړه تا ته صفا او بنه میلاویږي او هغې کې تا ته نور څه بنیادي ایمرجنسي سهولیات هم نه میلاویږي نو شټرک لعنت دی په دا ترقی او په داسې هسپتال باندې چې هغه صرف دا کار دله کوي چې ته هلته لاړ شه او ته دلته لاړ شه او بله اوس خو پکې وایي هغه ډسپرین ګولی او ډریپ سیټ او دا چې معمولي داخله را داخله وي نو دام په سیاسي سفارش باندې کېږي نو چې کوم هسپتال کې ته مریض په سفارش داخله کوم هسپتال کې چې تا ته ډریپ سیټ هغه په سفارش او په مخ ملاویږي مخ مروت ملاویږي نو بیا د قوم له سوچ پکار دی